نن زه تاسو ته یو داسې اهم یو داسې مزیدار او یو داسې ښایسته اپس ښیم د موبایل د چارجر دپاره، یعنې چې د موبایل چارجر به موږ څنګه اوریجنل پیژنو چې یاره دا اوریجنل دی که دا پیک دی. اکثر په مارکیټ کې مختلف چارجرې میلاویږي، هر یو دکاندار هر یو سیلر وایي چې یاره زما دا 1 نمبر چارجر دی، خو موږ ته به څنګه پته لګي چې یاره دا چارجر 1 نمبر دی یا دا 2 نمبر دی، چې د چارجر 1 نمبر یا 2 نمبر یا پیک یا ریل چارجر به موږ څنګه معلومو. موږ به ځو د خپل موبایل سکرین سایډ ته، خو که زما په چینل باندې نوي یئ نو زما چینل د سره سبسکرایب کئ او لایک او کمنټ هم وکئ، ځکه چې د دې سره زموږ حوصله افزایي کیږي او ستاسو فیس هم نه کیږي. نو ستاسو ډېر وخت نه ضایع کومه، زه به د موبایل سکرین سایډ ته او تاسو ته به هلته سټپ بای سټپ ښیم چې یاره موږ څه داسې طریقه وکړو، څه چل وکړو چې زموږ چارجر موږ ته 1 نمبر میلاو شي، زموږ موبایل ښه ښکلی چارج کوي، زموږ موبایل فاسټ چارجینګ کوي. نو دا به موږ تاسو ته اوس ښایو، راځئ زموږ سره د موبایل سکرین سایډ ته. نن به موږ تاسو ته ښایو چې یاره موږ په مارکیټ کې مختلف چارجرې میلاویږي د موبایلو، او هر یو دکاندار دا وایي، هر یو سیلر دا وایي چې یاره زما چارجر 1 نمبر دی، زما چارجر اوریجنل دی، زما چارجر صحیح کار کوي. خو چې هغې نه موږ چارجر واخلو، موږ راوړو کور کې ولګو موبایل ته، نو 15 غنټې په 4 غنټو کې زموږ موبایل نه چارج کیږي، نه پول کیږي، موږ ته پته هم نه لګي چې یاره کوم چارجر اوریجنل دی، کوم 1 نمبر دی، کوم 2 نمبر دی. نو نن به موږ تاسو سره په دې خبره کوو، په دا چل به درته ښایو چې یاره دا به موږ څنګه معلومو، موږ ته به څه پته لګي. نو راځئ موږ سره پلی سټور ته به لاړ شو، خپل پلی سټور ته لاړ شئ. په پلی سټور کې به موږ سرچ کوو، ګورئ ښه دا موږ سره ګورئ AMPRE دا یو اپس دی. دا اپس به موږ د ځان سره ډاونلوډ کو، آلریډي ما سره ډاونلوډ دی. نو دا امپیر چې تاسو کله ډاونلوډ کئ، دا اوپن کئ، دا اپلاین هم کار کوي، آنلاین هم کار کوي، ستاسو خوښه را که تاسو په اپلاین چیک کوئ که آنلاین چیک کوئ. سره یو چارجر دی، موږ دا چیک کوو، دا 3 امپیر دی چې یاره آیا دا صحیح کار کوي او که نه کوي. نو دا به اوس تاسو د مخې موږ چیک کوو، تاسو ته به پته لګي. دا تاسو ګورئ، یعنې امپیر موږ اوپن که، دا زموږ سره چارجینګ ولګېدو، زموږ موبایل ته چارجینګ روان شه. اوس تاسو ګورئ چې موږ سره څه راځي، څه طریقه په سکرین باندې څه راځي. نو دا اوس ګورئ، دا زموږ سره 3 امپیر چارجر دی. نو موږ سره داسې راځي، دا مینیمم چې کم دی نو دا 1100 میګا هارټس دی، او میکزیمم چې دی نو 1280 میګا هارټس دی. هر کله چې تاسو کله چارجر ولګوئ، چارجر تاسو سره کم از کم د 1000 نه بره نه وي میګا هارټس، نو دا به ستاسو صحیح نه چارج کیږي، ستاسو موبایل به فاسټ چارجر به نه وي، تیز چارجر به نه وي، یعنې چارج کوي به خو ډېر انتهایي سلو. او کله چې د 700 نه لاندې راځي میګا هارټس MH دلته لیکلی شوی وي، نو دا به بیا ډېر سلو چارجر وي. دا به ستاسو په 6-7 منټ کې 1% هم نه چارج کوي بیټري. نو تاسو چې کله هم د ځان سره په خپل موبایلونو کې دا امپیر دا یو اپس دی دا ډاونلوډ کئ، نو که کله هم تاسو نوی چارجر اخلئ، نو هلته چې کله چیک کوئ بس بجلی کې ولګوئ، دلته موبایل کې ولګوئ، تاسو ته به په سکرین باندې الریډي شو کړی شي چې یاره زما چارجر څونه میګا هارټس کار کوي. یعنې که مثلا دا 1012-1300 نه بره وي، 1300 لږ بږ وي، 1400 لږ بږ وي، 1500 نو دا ښه ښکلی فاسټ چارجینګ کوي. خو که مثلا دا 700-800 وي، دا 1000 نه ښکته وي او 3 امپیر یې پې لیکلی وي، 2 امپیر یې پې لیکلی وي، یا یې پې 5 امپیر لیکلی وي، نو دغه چارجر چې کوم دی نو دغه به بیکاره چارجر وي، دغه چارجر به ستاسو موبایل نه چارج کوي. نو دا تاسو سره ما یو ډېر ښکلی او ډېر لازمي او ډېر ضروري یو اپس شیر کړ او تاسو ته مې در وښوده. نو که ستاسو ویډیو خوښه شوي وي نو زموږ ویډیو شیر هم کوئ، ملګرو سره یې شریکه هم کوئ، او زموږ په چینل کې نوي یئ نو زموږ چینل سبسکرایب کئ، بیل آیکن بټن دباو کئ چې د نوي ویډیوګانو نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت میلاویږي. اوس ماله راکئ اجازت د لوی الله په امان.